وضرب الله او بیان کړ الله جل شانه مثلا مثال قريه دیو کلی كانت امنه جو اغف امن امان مطمئنه ارامون کی اتیها راتلو باغوی تارثها روزی داغوی رغدا فراخا من كل مكان دهر زینا فكفرت بانعم الله بان شكر ربي نعمتنا الله فاذاقها الله فسوس قولوا الله جل شانه لباس الجوع جامد الوجي والخوف وديري بما كانوا يصنعون فسبب اغس شريب قول ولقد جاءهم او يشكر اغلو ديتا رسول يو پیغمبر منهم دبينا فكذبوه بسجود رجل بن الوغا فاخذهم العذاب بسوني والدين عذاب وهم ظالمون او ذي ظالمان وفزائل بیان فرمایل چې کوم د الله د دین سر بلندۍ لپاره هجرت کوي او دغه شانتي د الله د دین سر بلندۍ لپاره jihad کوي او دغه شانتي د الله جل شانه د رضا لپاره په هر قسمه حالات باندې صبر کوي یعنی هجرت او jihad او صبر دا درې داسې اعمال دي په دین باندې استقامت چې په دې باندې الله سبحانه و تعالی ډېر لوی اجر او بدلې چې خپل بندگانو ته ورکوي دغه بیاناتو نه بعد د دې امت اولین مخاطبین او بیا قیامت پورې راتلونکي اهل ایمان هغوی ته ترغیب دی چې تاسو د الله جل شانه د نعمتونو ناقدري او ناشکري دا مه کوئ چې کله هم تاسو ناقدري او ناشکري شروع کړئ نو الله تبارک وتعالى واستاسو نعمتونه په زوال باندې بدلوي او دغه شانتي استاسو د رزق فراخي دا به په فقر او فقر باندې بدل شي او استاسو امن دا به په خوف باندې بدل شي او استاسو محبتونه دا به په نفرتونو باندې بدل شي او استاسو پر سکون زندگی دا به په خوف او هراس باندې هغه بدل شي او دغه شانتي چا پیرنه کم رزق تاسو ته رواني دا رزق دروازې په تاسو باندې بند شي او دغه شانتي چې کله تاسو د الله جل شانه د نعمتونو ناشکری وکړئ نو په تاسو باندې مختلفو صورتونو کې د الله جل شانه عذابونه په تاسو باندې مسلط شي او دا سنوي خبر نه ده تاسو مخکې چې کوم قومونه تیر شوي دي او قومونو ته الله تبارک وتعالى د تاسو نه ډېر زیات مالی افرادي ظاهري باطني د قوتونه طاقتونه ورکړو چې د هغوی جسمونه او د هغوی قد و قامت او د هغوی مال او دولت هغه بې مثالو هر طرف ته مالی وسعت او فراخي د رزق فراواني او هر طرف ته د الله رب العالمین د نعمتونو راتلل او دغه شانتي او مثالي عمرونه جسماني قد و قامت د دې ټول نعمتونو چې کله دوی ناشکري وکړه د الله تبارک وتعالى عذاب د لوګي په صورت کې د خوف او هراس په صورت کې د فقر او فقر په صورت کې په دوی باندې د الله جل شانه عذاب مسلط شو نو دغه د مکی خلقو ته یو تنبیه ورکول مقصود دی چې تاسو د مکه معظمه چې د الله رب العالمین یو ډېر لوی نعمت دی په تاسو باندې باوجود د دې نه چې دا یو غیر ذي زرع زمکه ده یعنی بنجر او شار زمکه ده دا غي باوجود هر یو نعمت هغه په دې مکه معظمه کې تاسو ته موجود دی ملاويږي د ابراهيم عليه السلام د دعا برکته رب اجعل هذا بلدا امنا يا الله دا خار د امن محور مرکز وګرځي ورزق اهله من الثمرات د دې اوسیدونکو ته رزق فراخ ورکړي د ابراهيم عليه السلام د دعا د اثر دی باوجود د دې نه چې تاسو دا خړه پړ زمکه ده شار بنجر زمکه ده قران کریم ورته غیر ذي زرع وي ان شار او قران جار زمکه دا غي باوجود الله رب العالمین د ټول دنیا خلقو په زړونو کې دغه مکی معظمي داسې مینا محبت نه چولې دي چې داسې مسلمان بچا ته نه چې دغه په زړه کې دا تمنا او دا خواهش نه چې راځي څنګه د بیت الله زیارت کوم مکی مکرمه چپه چې دی هغه خوره چې په خپل سترګو باندې ولګوم دا د هر مسلمان تمنا وي دا د بیت الله عظمت او د مکی معظمي عظمت او د مدینه طیبه عظمت د ټول دنیا د انسانانو په زړونو کې چولې دي دا د الله رب العالمین ذات چولې دي لہذا باوجود د دې نه چې تاسو په یو شار او بنجر زمکه باندې پراته هر قسم نعمت په دې مکه معظمه کې تاسو ته ملاويږي لګیاله د دنیا کونی نه میوي چې هغه تر راسيږي د دنیا کونی نه سيزونه جوړيږي او تاسو تر راسيږي او باوجود د دې نه چې د هغه دور جاهلیت نو واخله تر نن تاریخ پورې لکونه خلق به یک وخت په دغه مکه معظمه کې راځم کیږي خو تاسو پورې دا چا نه دا ورېدل چې الته کې د اوبو قحط راغی یا چې د خوراک څخه قحط راغی یا چې د بل څه کمی راغی الله تبارک وتعالى معجزانه تور باندې د ټول ضرورت هغه تاسو پوره کوي خو کچره تاسو دې نه قدرې وکړه ناشکري وکړه نو په تاسو باندې الله عذاب راشي نو په دې کې یو خار مثال الله تبارک وتعالى ذکر کړی کم خار دی مخکې ډېر خارونه تیر شوي دي یا مفسرین کرام فرمایي چې دغه مکی معظمه د خارم ته مراد دي ځکه دې مکی خلکو ته د دې خانه کعبه د برکته د بیت الله د برکته په ټول دنیا کې یو خصوصي پروتوکول ورته حاصل لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف د دې دغه عزت او احترام د قریشو لپاره چې په ټول دنیا کې به دوی سفر کو او کم طرف ته چې غلو ډاکوان او قافلې هغه لوټل به
لوټ کول به چې ورته پته ولګېدو چې دا د قریشو قافله ده د مکې قافله ده هغوی به وایي چې دې سره به لاس نه لګوئ دا د بیت الله ګاونډیان دي دا د خانه کعبې ګاونډیان دي د هغې متولیان دي دوی دپاره په اوړي ژمي کې په کوم علاقې طرف ته چې دوی سفر غوښتل دوی به سفر کول د دې بیت الله د برکته دوی ته یو اضافي عزت او عظمت په ټوله دنیا کې حاصله وه نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې د دې بیت الله د برکته چې تاسو ته دومره لوی عزت ملو ده فليعبدوا رب هذا البيت د دې د کور د رب عبادت وکړئ الذي اطعمهم من جوع چې تاسو ته خوراک درکړه چې تاسو وګي وي د لوګي نه وامنهم من خوف امن درکړه تاسو ته د یری نه نو دغه مکه معظمه تاسو د پاره د امن یو مرکز دی او د هر قسمه د ضرورتو د پوره کولو ذریعہ ده نو کچې تاسو دې ناشکری وکړه په تاسو باندې الله عذاب راځي یقینا چې کله دې ناشکری وکړه د الله رب العالمین یو ډېر لوی نعمت د دوه جهان سردار تشریف اوري دغه نه قدرې ناشکری وکړه او دوه جهان سردار سره د صحابه کرامو د هجرت باندې مجبور کړه د الله تبارک وتعالى عذابونه په دې باندې راتل شروع شو قحط او په دې باندې لږه تنده د دوی هغه امن په خوف او ير باندې بدل شو د دوی هغه رزق هغه په تنسیا او فقر او فقیر باندې بدل شو تر دې پورې چې د سپو او د مردارو خوراک ته هغه مجبور شو او تر دې پورې چې داسې قحط ور باندې راغل داسې افلاس او غربت ور باندې راغل چې دغه مثال به نه ملاوي هغه ټول نعمتونو دروازې ور باندې بند کړې شوې تر دې پورې چې په بدر په میدان کې د صحابه کرامو په لاسونو باندې د دوی سرونه قلم کړی شو د دوی سردارانو او یا سردارانو سرونه قلم کړی شو یو کوی ته وګرځول شو د پاس نبی اسلام په فرمایي هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ازما رب تاسو خپل وعده پوره نکړه د صحابه کرامو د نبی اسلام په لاسونو باندې دوی د عذاب ورکړي شو هغه یادګاری ورته مخکې الله تبارک وتعالى فرمایي چې کله دوی ناشکری وکړه نو د دوی هغه نعمتونه په عذاب باندې بدل شو وضرب الله مثلا او بیان کړ الله جل شانه مثال قريه د یو کلی كانت امنه جو په امن مطمئنه آرام نیونکي اطمینان سره ژوند کو یاتیها رطوبه دوی رزقها روزي دا وي رغدا فراخه من كل مكان د هر زینه دوی رزق روان فكفرت بانعم الله بين شکر وکړه دا خلق نعمتونه الله فكفرت كفران نعمتنا شکر وکړه ان الانسان لظلوم كفار انسان ډېر لوی ظالم او ډېر لوی ناشکر دی موږ تاسو دا یو سا چې کله اخلو وجود تدن راضي او به وجود نه بهر اوزي مستقلا د الله جل شانه یو نعمت دی دا شانتي یو قطره یو ګلاس اوبو چې موږ تاسو سکو د دې اوبو یو ګلاس اوبو شاته د الله رب العالمین کم قدرت کار فرما دی کم نعمتونه دي شاته کار فرما دی د دې شاته انسان سوچ او فکر وکړي د یو لمحې د الله رب العالمین د نعمتونو موږ شکر نشو ادا کولی فكفرت بانعم الله بنا شکر دوی د نعمتونو د الله فاذاقها الله يوسك ولا غوت الله جل شانه لباس الجوع جامد الوجي والخوف او الجري بما كانوا يصنعون فسبب د هغه څه چې دوی وکول الله تبارک وتعالى دوی بداسي عذاب راوستو څنګه چې د انسان په کپړو کې بدن پټيږي تب شانتي لوګه غربت فقر فقا خوف هراس هغه دوی د بدن د دوی د علاقې نه چا پیر شو ولقد جاءهم او بشکر هغه دوی ته رسول یو پیغمبر منهم د دوی نه فكذبوه پس دوی هغه دروژن وګڼل هغه فاخذهم العذاب ان ولد العذاب وهم ظالمون او دوی ظالمان دا نبی صلی الله علیه وسلم تشریف اوري دي مکه خلکو دا غي ناشکری وکړه نه قدرې وکړه باوجود د دینه چې د دوه جهان سردار مبارک هغه ټول معجزات خپل سترګو باندې وکتل د قران عظیم شان په شان معجزات چې دا غي د جواب ورکولو نه دي ټول قاصرو دا غي باوجود صرف او صرف د زید او د عناد په بنیاد باندې چې کله ناشکری وکړه الله تبارک وتعالى په دې باندې عذاب راوست